السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار ما نن را سره ریحان زیب خان ملاو شوی دی د مشکڼو په دې کلي کې بروز خان صاحب په د اجره کې موجود یو. جی السلام علیکم. سلام شاه سوار صاحب خی چیرمن صاحب تاسو ویل چې ماته په ټیکټ ملاويږي چونکه تاسو ته ټیکټ ملاو نشو دغه وجوهات څه تاسو قرباني کومه واکه نور څه کومه وجه پیدا شوه اوس پر اساس به خلک بلانجه کینو زه خو دغه حقیقت وام او به سپین شروع کوم مونږ خو غواړو چې تاسو سپینې خبرې وکړئ د دې د وجه خو مونږ په تاسو پسې دغه صدیق آباد پاټک نه رالو جي ما سره روپۍ نه وي روپۍ نه وي نور څه وجه نه وه ها تاسو خلک کنفیوز کړي دي په دې وجه باندې کله وایي چې یاره مونږ پریس کانفرنس کوو کله وایي چې نه دا مونږ مذاکرات کوو زمونږ مذاکرات روان دي کله نو مونږ پریس کانفرنس کله صحیح او کله وایي چې مونږ د آزادو نه ودرېږو اوس چې دا کم کمپاین تاسو وکړو په دې کې ټولې د پی ټی آی جنډې دي نو تاسو د آزاد امیدوار یو کینډیډیټ ولاړې وای کنه د پی ټی آی نه ولاړې پی ټی آی والا ټول آزاد دي زمونږ نه بیٹ وړي کنه پارټي را ډیزالو کړی دا مونږ ټول آزاد دي صحیح باقي نظریه قاتل لی او زه دې ورکر ته ګورم نار دي خلک مال خبر کېږم نظر سره چې څومره په وبو کې لري څومره فکر کارګردګي را چې فټ سیمه تر سره معلوم دي صحیح د سره ورکر چې مخه تراشي نو ورکر ته به سرندر کېږم صحیح ټیک نو دلته رااله ما بهرحال دیو خو خدا ما خو ته وګ زمانه بل د ښکار یې غل وټ ورګ ما نه ویل چې مال خام خراک دا په غون تقریر کې دا خبره نه ولیدلې بالکل صحیح کو زمانه ته بل ښکار د بل دی ورګ خو سړی موږ د نظریه لیګو دا سړی بل لیګو چې هغه ته انصاف په میرټ خودداري هغه په رول اف لا هغه په سپریمیسی اف میرټ هغه خو تاسو زماره پر خو بیا مخکې چې موږ مطمئن یو کړه چې موږ مخکې نماینده شته ټیک او څنګه چې تاسو ویل چې د پی ټی آی ار یو کینډیډیټ آزاد دی نو هغه نه چې ار یو سړی وګټي دا غي په مستقبل سي هغه به د چا سره دغه کوي دا غټ سوال دا ته ما غ شرطونه مخیو ما چې تاسو قسم قران خو کو دا شی مونږ وګټو د قصي ووي صحیح لکه په قران لاس کېرو د قصي ووي کې دا شتونه مونږ وګټه نه مونږ د من خان غیر بل طرف ته نه ځو بالکل ټیک نو بهرحال د خپل تبي دی اوس خلق د سیاسي قران نه ملام د معاف کیو د زیل راغلی چې ورځ ما خو لراله ودرې کنه طلاق هم خو قسمونه هم چې ما غلاره دا کړي یو بس را پاتې دروغ سره ته زمانه ولا کې روپې نه واغست نو بهرحال د سره چې موږ هغه سیاست نه کوو لکه بدلو مړ اوس او څو پرې بعد دروغ ورشته وو چې کوم شې کول هغه کوه کړ چې کوم نشي کول خلکو ته وایي چې نشم کولای ته دروغ باندې وټ را راشي څوک زغر سره کوم څوک زنګوګان لګوم څوک د سویګي سره ولا هغه سویګي په دیر کې نشته ته څنګه باجوړ پاوای راول څه شي راول یو په کار جازوري رپورټ هم سازوم تاسو سابق کې نه او بهرحال کارکردګي به خبره کوم د چا په ذات پس خبره نه کوم موږ څوک نه دی یاد کړی موږ به کارکردګي یاد کړی سړی کار څنګه کې غریب دی که مالدار دی که قومي ښه دی که قومي بد دی دا د الله تقسیم دی خو یو سړی که الیکشن ته ودرېږي نو موږ ته به کارکردګي ښي زه خو ته خپله کارکردګي ښي زما څه خو د ستاسو ستا په دې ټي وي د راسه کېني څومره د ستاسو ایچ ایم ایس ایچ ایم ایس ستا په دې ټي وي د راسه کېني صحیح مخامخ د راسه کېني راځئ چې باجوړ د دې مسایل د حل لپاره دې څه کومه پالیسي ده ریفارم د راوستلي کوم فنډینګ دی حکومت خو تباه دی پاکستان کې پیسې نشته دې ته پراتی یو کنه او زما ستاسو غریب دی غړ دغه جوړو پاکستان زمانه زما ستاسو ډېر غریب دی خبره مې او ته 83 لک قرضدار ستاسو پیدا کې 83 لک قرضدار دا نظام عمران خان بللو خو کاش چې چا پرې عمران خان سره ایماندار خلک وي پاکستان بتا کتل خیر دا خبر ته ما په درې کاله مخکې اند ریکارډ اوس ما ویلو عمران خان په حکومت کې یو کار وشي په 13 کاله کې به نه کیږي اخی عمران خان ویل لگاو ټرایبلز کې لوګو په لگاو محمود خان ډاکول به فند ورکو هغه به شي سوات روان کړو دلته به مونږ ویل چې لکه ظالمانو شي سوات روان دي ویل لازم سیم صاحب دی سیم صاحب د حاله سو کو چې نه غدا ناس ضرور سوات کې خپل غزول عمران خان لکندي کړی بالکل بیا مونږ غوسه شو کنه به زه خبره کوم تاریخ هنځه بچاره پاس زمنګ دی ورکر لم له غوندې عقل پکار دی یار د عمران خان په ورکر کې او په بل ورکر کې به څه فرق هغه ته خو تورم سپین ښکاري چې څه وته یا غوته کوي عمران خان په ورکر کې د پی ټی آی په ورکر کې فرق دا دی چې هغه به حق وي هغه به توجه دا شی غلط دی دا ټیک دی تقوی چې عمران خان باندې سخت ده ته غلا کینه عمران خان سخت ده زه به بالکل غلا کینم دا سیټ دا غټل شي د کارکردګي سره چاته مخامخ کېدل شي نه بالکل ټیک نو زه سویم چې یاره د باجوړ خلک دی دا ووټ نه ګډ بند شي بنه دا دونه غټه ذمہ داری ده چې زه صرف د واتس اپ باندې خلکو ته ریپلای نه کوم ځم چې هیڅ نه کوم کنه چې هر چاته میسج کوم دا هم زه غټ کار کوم 800 دا خلک دا میسج ډېر ټف جاب دی اسی مثال در کوم کنه وبستانه طالب یو کس ووټ درکې طالب منډه وبستانه هغه خپل حق ته پوس کوي دا به جواب دی دا باندې چې زمونږ ستاسو ووټ باندې زما څه کېدل کته نه وې راکله
صحیح لکه دا بیا متکبرانه رویه چې کوم دا نو دا بیا نقصان ستا څنګه خوښې ما زما خو د پی ټی آی نه خوښي ځکه چې د پی ټی آی لپاره تاسو انتهایی ډېره زیاته قربانۍ ما چې را ورکړې خبرو کړې خبرې او ما تاسو وختي دا خبره هم وکړله چې په ما باندې ډېرې پرچې دي په باجوړ کې واحد تاسو یې وایي چې په تاسو باندې ټول نه ډېرې زیاتې پرچې دي دیر کې مرا باندې شوي په ډی خان کې مرا باندې شوي زه داسې وایم که نه چې ما راته نظریه مخته کېښوده صحیح لکه تاسو ته به د دې ځای نه بل کوم امیدوار ولاړ بلې پارټۍ والا څوک ولاړ هغو تا سره خبرې کوي نه بالکل نه تا ته ما د غونډې عمران خان سټرکچر مخې ته کېښود او دا به هم درته وویل چې څه کول یې مخکې صحیح نو لہذا تاسو فیصله ده باقي خبرو سره موږ کلیم دي کې ان کیس دی ان ای پی کې شو ګټلې موږ به ورته پرېږدو ما خو ورته وویل که نه صحیح که دې شي کولی چې زه کښېنم که یې نه شي کولی موږ د پی ټي آی ووټ بینک نه خرابوو او چې دې خلکو څه خبره وه دلته به جومات یې راځي چې کښېنو ما خو ثابته کړې ده او اوس هم درته وایم چې د چا په ما باندې څه خبره وه یا شک ما نه مخامخ تپوس شو تی رانه وکړه چې په تا باندې داسې خبرې دي نن یې رانه وکړه چې بیا سبا له داسې نه وایې چې هلکه سبا نن تا مایک نښکلی چې وره وګورې سړی م کامیاب ورک دی دا مې تر اوس نه وویل نن چې زما چې څه شم کولی زه به دا کار دله شم صحیح نن چې زما کوم سوالونه هغه ټول تاسو کلیر کړل په حیثیت یو کینډیډیټ د پی ټی آی ورکرز ته خپل ووټرز ده او عام چې کوم ولس دی هغو ته به پیغام څه ورکوو چې خصوصي کوم پیغام یې ستاسو په ذهن خبره داسې ده چې ګوره عمران خان چې مونږ ولاړ یو که نه په دې خبره عمل وکړئ چې عمران خان یو شخصیت نه دی عمران خان از ان ایډیالوجي عمران خان یو نظریه ده خدا نه خواست عمران خان انسان د مړ کېږي په که نه بېشکه دا خو موږ ټول له مرګ را روان دي عمران خان چې نه نو بیا بر موږ به زرداري پسې ځو نه موږ به موږ خپله به نظر په خټک پسې روان یو موږ به د نظریې سره ودرېږو ټیک stand with ideology stand with justice صحیح دغه زمونږ زه د خلکو دغه یم چې تاسو د نظریې سره ودرېږئ که زه ریحان صاحب موږ دې خلکو په ما باندې کوم حرکتونه وو چې دا ریحان صاحب داسې اوس هم روان دي او دا قیسې پسې روانې کړي زما دا یقین دی بر ورسره عمران خان چې کوم عزت مال راکړي کم کم دې ته زه رسولی په دې راکړي چې زه حق سه ولاړ نه خو زما سه پیسې وي نه مې نه ما نه د غټ جاګیردار زو ما نه مې بل څه شی محنت او قابلیت او که په ځان کې قابلیت پیدا کو نو ریحان صاحب څه شي تاسو عمران خان هم دغه دوه سترګې دغه موږ د عمران خان ویل که نه कि ताप इमरान खान आप इमरान खान से भी ऊपर जा सकते हो बड़े बड़े ख्वाब देख هغه بڑے خوابدار نه چې بلستان کې پروت مې خوبونه بڑے خوابدار چې پریکټیکل تکار وکړي بالکل ټیک قسم په خدای دا مهنت مې پیته ما د دومره شیخ کار زه مې نه ایم پی نو مو د مې نه استاد مې نه د ایم پی نه غټ عزت په ذمہ ناسو او کو سم غاړم بهم پکې نه خدای دا کوان راځي دا بیمان راځي نه موږ بلار نسو چې موږ لار ونه نسو الله به موږ ته پوس کوي به بران عمران خان هم ته پوس کوي چې تعالی ما صحیح لار در خودلې بس قسمتین حالات څه شاسو چې کلیر کول مونږ تکرار څنګه کلیر کوم تعالی چې الله دماغ درکړي کنه په کول کې دنه چې کوم دماغ پراته دا استعمال کا ان شاء الله دا استعمال کا چې حق چرته دی او انصاف چرته دی مونږ هم په دغه وجه باندې په حق پسې راغلي ملګرو تاسو د ریحان صاحب صاحب خبرې واورېدلې امید لرم چې ستاسو به د دې خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوي او یو خبره زموږ پاتې شوې وه چې د دې کوم انتخابي نشان دی نو هغه نلکه ده کم ته چې په پښتو کې په باجوړۍ ژبه کې ټوټۍ ویلی شي نو امید لرم چې تاسو به د دې سره پوره مکمل سپورټ کوئ د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکوئ د لوی الله په امان